أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة لقمان مکی سورت تے و پنزوستم دے پنزول کے رست د سورت صافاتنا مکی سورت کی چکلا اثبات د توحید پا دلہ و عقلیو سروکو نو دلتا کی ادلہ سلاسب پیش کئی چاغا نقلی و عقلی او وحی دلائل دی. مخ کی آخر کے صداقت د قرآن کریم ذکر شو نو دلته کې صداقت د قرآن کریم اول کی او ترغیب قرآن تور کئی. دعوت صورت بئی اثبات د توحید بعد دلو سلاسو باندې خلاصه د صورت دا صورت کی ترغیب دے قرآن کریم تا صفات د مومنانو په ذکر کئی زجر بئی مشرکانو تا اثبات د توحید بئی پا دلو عقلیو نقلیو وحیو سرا. ادلو نقلیو کے واقعہ د لقمان حکیم با پیش کئی. صورت کے نفی دا علم غیب بئی آخر کے اولنا ترغیب دے قرآن کریم تا صفات د مومنانو دی او داغی دا پارا حکم دنیاوی او حکم اخروی دے لگا صورت بقرہ کے چتیرشی ویو آلتکی وی الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة آلتکی یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بیا اور پسی د قرآن کریم د کتابونو اسمانیو مخکینی رستونی پاغی بانی ایمانو اور پسی بیا داغی حکم دنیاوی و اخروی ذکر کرے. اولئک علی ھدی من ربهم و اولئک هم المفلحون التکی دغایتو نو دلتکی ہم آغا شانتی پیش کئی صفات د مومنانو سدی اقامت الصلاة بیا التکی مما رزقناهم ينفقون نو دلتکی ورکول د زکات او وبالآخرة هم یوقنون التکیمون دلتهم دے. اولئک علی ھدی من ربهم اولئک هم المفلحون پیش کئی. بیا آغا کارونا ذکر کئی جاغ د قرآن کریم نسڑے اڑئی ترغیب قرآن کریم تا نو دا آغا سیزنو نا منا جاغ د قرآن کریم نسڑے اڑئی جاغ د لہو الحدیث. لہو الحدیث دا کارون دی د کافرانو مشرکانو ناغیل زجر ورکی پدی باندی او ورسرا مومنان هم بچ گئی
معنا کوي د هغه کارونه چې هغه لهو الحدیث دی بهوده کارونه دي سړی د قران کریم نه اړي سړی د دین نه اړي نو هغه کارونه معنا کول کوي هغه په یو عام مشهور خبر دا لهو الحدیث نه سم مراد دي نو لهو الحدیث نه مراد غانی بجانی دي دانګي هر هغه څه چې سړی د قران نه اړي د قران نه مشغوله کوي ورپسې بیا زجر ده په انکار د قران کریم معنی او تخویف اخروی وي او بیا بشارت به پیش کوي مؤمنانو ته چې سوچ قران مانی الله باندې ایمان عمل صالح کوي نو داغي د پاره بشارت د جنتو الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتون دی دا کتاب حکمت والا هدى و رحمت للمحسنین دا قرآن کریم ہدایت تے و رحمت تے دا پارا دینے کیو کارو کم چے نیکوکار خلق دی نیک عمل کون کی دی داغی دا پارا ہدایت و رحمت تے آلتا کہ وے هدى للمتقین نو دلته کې نوم بدل کا هدى للمحسنین وی هدى و رحمتن دا ہدایت او رحمت ته د پاره د نیکو کارو سوچې قران او سنت باندې عمل کوي محسن ست وی عمل صالح ست وی قران او سنت باندې عمل کوونکی عمل صالح د قران او سنت مطابق عمل توي د شریعت مطابق عمل توي ما سوغه شر و حسنه وي نو دا محسنان سوق دی بیا الذين يقيمون الصلاه دا کسان چې قائم ایمان زلرا ويؤتون الزکات ورکي زکات هم بالاخره هم يوقنون او باخرت باندې یقین لري اخرت باندې دی ایمان دی یقین دی دا درې صفاتونه دلته کې د محسنانو ذکر کړو یو با اقامت د صلات کوي یو با زکات ور کوي او یو په آخرت باندې ایمانی نو اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا کسان کلک دی په ہدایت باندې د خپل رب د طرف نه او دا کسان دی کامیابی مندل کی ورځ د دې مقابل کې هغه خلک چې هغه د قران کریم نه اوړي قران کریم ته ناراضي ولې ناراضي دي په دغه کسب کې اخته دي دل هغه مزور کې هغه لخوان ور کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې هم دغه مشرکان او کافرانو دمه به راوستي او هغه به اغیب غانی بجانی وی د پاره به وی چې خلق د قران خپل لا نرشي خلق د پیغمبر خپل لا نرشي نو دا غانی بجانی نن سبا غامیشي وی دي وارث کی دي با هر یو سړی سره موبایل لې او موبایل کې دغه سيزونه عام روان دي ځان ته ساتل پکار دي گانے بجانی دی لہو الحدیث نمراد گانے بجانے آغا شبہات شرکیہ آغا کارونا چاہت دن نسڑے اڑی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث بعضی دخل کنا آغا دی چی اخلی لہو الحدیث لرا بیہودہ خبر اخلی دا ڈنگ ٹکور سامان اخلی لیوزل عن سبیل اللہ دے د پاره چې وانی خلق د الله دلاینا بغیر علم پنا پوای بغیر د علم نه بغیر د دلیل نه ويتخذها هزوا او نسی دل رمزاق دا الله آیاتونه دی قران آیاتونه دا مزاق غنی اولائک لهم عذاب مهین دا کسان د دې لپاره نه عذاب درناک عذاب دے رسوا کون کے عذاب مہین احانت والے رسوا کون کے عذاب دے سڑے پر رسوا کئی ذلیل کئی بسڑے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا کلچل وستے کی یہ پدبانے آیاتنا زمانگا
والله مستكبرن نو ګرځي دې تکبر کوونکې کان لم يسمع گویا کې اوریدل نه دا اوریدل نه دی آیاتونه گویا کې د آیاتونه د سره اوریدل نه دي کان فی اذنه وقرا گویا کې په وګونو د دې کې د بوج دې درنواله دې خبر اورینا فبشروا بعذاب الیم نذر ولا ورغد عذاب درناک عذاب په دې لپاره چې دا کسب کوي دغانو بجانو بارکه وګن آیاتنا نورم دي دې ځکه عام مفسرینو ذکر کړل یاد ته کې نورو زینو کې مختصر خبرې کړلې لکه مخکې سورته بنی اسرائیل 13 سورته مومنون 13 ولد کې آیاتونه وو سورته بنی اسرائیل کې شپږ سلور شپیتم آیات کې دانگه سورت مومنون کے دریم نمبر مخی سورت فرخانم تیرشیو دعاوی آیات کی سورت قصصم تیرشیو پنزب پنزوستم آیات کی رستو بل آیات رازی سورت نجم کے یوش پیتم کے دغی نام دغی طولو کے آیاتونو نام مراد آلتا ذکر کرلی دگانو بجانو خبرت دلتا کے تفصیل کرلی عام مفسرینو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی دا اللہ والحدیث نا مراد وی زماد قسمی پا اللہ باندے پا آغا ذات باندے لا الہ الا ہو الغنا واللہ لا الہ الا ہو دینا غنا مراد دا گانی بجانی مراد دی ڈنگ ٹکور دی مراد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا خود ہر تقریباً دیر خلق دا حدیث بیادوی الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع گانے بجانے پزړه کې منافقت داسې پیدا کړي لکه څنګه چې باران وشي او د باران پزړه باندې فصلونه پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بعثت په مقاصدو کې چې نور مقاصد دي چې هغه توحید دی د توحید خورول دي نو یو مقصد پکې دام ذکر کړل بعثتو بکسر المزامیر بعثتو بهدم المزامیر والطبل زد طبل تنبل او د مزامیرو د ډنګ ټکو د سيزونه د دې د ورانولو د پاره ختمولو د پاره را لېګل شوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره را لېګل شوی دی نو هغه د جواز هیڅ صورت نه جوړیږي دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن گانے بجانے وین کی سيزونه دي گانے بجانے چې کم سيزونه باندې کیږي دغه سيزونه ماخلي داغه گانے بجانے وین کی زنانه دي دمی دي وینځي دي اخلی ما خرسوی ما اغاستل خرسول دواړه من دي دا مکوي ولا تشتروهن ولا تعلموهن او دا گانے بجانے ازدکوی ما میدیت ازدکوی ولا خیر فی تجارت پدې کې دې تجارت کې څه فائدہ نشتی که یو سړی وایي فائدہ پکې ده ظاهری فائدہ به وي او ثمنهن حرام د دې قیمت د دې پیسې حرام دي بعض خلک لګیا دي غانے بجانے ډاونلوډ کوي هغه باندې پیسې اخلي دغه پیسې حرام دي غانے بجانے نه کوي دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې زما امت یو څو کارونه شروع کی باغی باندې عذابونه برازي
مصیبتونه برازي، عذابونه برازي، سری هواګانې برازي، باغی ما اکانی بوریږي، زلزلې برازي، پسمکه کې خفیدل برازي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی. دا بعضې خبرې داسې دي احادیثو کې، دارنګه نور کتابونو کې دا تذکرې د دې منګه تذکرہ بعضې وختونو کې په تفصیل سره کړي هم دي او کوي هم. کله جرسته دا جرسونه دا شنه چین دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د رحمت ملائکه تنزي کمزګي جرسونه کمزګي سپي جرسي دارنګي کمچه غانې بجانې ويوم کسی زونه دي کمزګي غانې بجانې ویلې کیږي آلته کې د رحمت ملائکه نزي. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو آخري زمانہ کې د خلکو شکلونه به الله مسخ کی هم د دې د وجنا وکړه ځي چې موږ خلق منشي او د دې نه قلار شي او دا کسبونه نه کوي او دا څه باندې دا ختم ترجمه کو مختصر الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه کتاب حکمت والا هدى و رحمت للمحسنین دا ہدایت اور رحمت دے پار د نیکوکارو الذين يقيمون الصلاة دا کسان چې قائم ایمان سره او یو زکات او ورکې زکات درا قوم بالآخرت هم یوقنون په آخرت باندې یقین لري اولئک علی هدى من ربهم دا کسان کلک دی په ہدایت باندې د رب طرف نو اولئک هم المفلحون او دا کسان کامیابی منذر کی. ومن الناس من يشتري له الحديث بعض خلقنا غدي کہ اخلی له الحديث ترا ډنګ ټګور سامان لرا لیو ذلان سبیل الله پار دې چې خلق گمراه کی واړی دا لا دلالنا بغیر بنا پوي او يتخذا هزوا او نسی آیتنا دا الله لنا مذاب اولئک لهم مذاب وہی دا کسان دی پار دی عذاب رسوا کون کے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کرچ لستے کی پدی آیاتنا زمانگا واللہ مستقبرن اکر دی شاکہ ان کے کان لم یسمع گویا کو دلی ندی کان لم یسفیو کان نا فیو زنہی وقرا گویا کی پغوگنوں کے بول دیں وَفَبَشِرُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ نُزِلَ وَلَوْ تَدَ عَذَاب درناک. اللہ حضرت اللہ قرآن سنت بائن عمل توفیق راتی.